أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. سورة حامیم السجدہ 18 نمبر آیات. پدې 18 نمبر آیات کې د مؤمنانو لپاره خوشخبری ذکر کیږي او هغه خوشخبری چې کومه د دنیاوي خوشخبری ده. ځکه چې کافران کله هلاک شو مؤمنان بچ او د بچ کېدلو سبب ایمان او عمل او الله تعالی وایي چې عادیان او سمودیان چې کله هلاک شو نو مؤمنان په دغه معاشره کې هم موجود او دغه عذاب دغه کې هم خدای کسان ته الله بچ کړ. نو دا ترغیب شونه کو اعمال ته چې مؤمنان چې کوم ځګینو کې دي څومره سخت مرضی الله یې بچ کړي. نو ونجینا الذين مخلاص رها کسان امنو چې مان راوړل وکانو یتقون او هغوی پرهیزګارانو. نو دا بشارت شو. ويوم بحغ ورزمان يحشر اعداء الله چې راجم مکړه شي دشمنان د الله تعالی الى النار ورته فهم يزعون دی بودرول شي. دا تخویب اخروی دی. کافرانو لپاره دنیوي سزاګانې ذکر شولې د عادیانو احوال سمودیانو احوال تیر شو چې الله کله مو غواړي د کفر په وجه خلک د سرانی سي ورانی وري شي. لیکن دا خبره به د زمانه نه ختميږي بیا اخو د اخرت احوال بس هم شته التبام الله تعالی د سزاګانې ورکې د اخرت احوال ذکر کوي چې کوم خرد د دین دشمنان دي. الله تعالی وی یوم بحغ ورزمان یحشر چې راجم مکړه شي اعداء الله دشمنان د الله تعالی. دشمنان د الله تعالی څوک دي؟ هغه خلک دشمنان دي چې د الله تعالی په دین باندې عمل نه کوي او د الله تعالی دین مخې ته رکاوټ جوړيږي. خلک دین باندې د عمل کولو نه منې کوي مصیبت جوړيږي دا ټول پکې داخل دي. لیکن بده کې ټول د سنگین سزا هغه خلکو د خبر بدن عمل نه کوي خو نور څوک هم دین باندې عمل کولو ته پریدي نه دین د پاره لارې بندي لکه غلط نشریات کول زور او طاقت استعمالول شو په زور باندې خلک منې کول شو دا خلک شامل دي. بیا کوم خلک په طاقت په ذریعہ باندې خلک د دین نه اړې بيدنه کوي دا هم مجرمان دي. خو د دین زیات خطرناک مجرمان هغه دي چې خلک ته غلط نشریات کوي غلط تعلیمات ورکوي او بغیر د لار باندې گمراه کوي. لکه صحافت چې کوم معاملات نو صحافت څنګه چې ذمہواری غټه راځي چې صحیح استعمال نشي نو جرم هم ډېر انتهایی سنگین دي. په دې وجه باندې فتح مکی په ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اعلان کړو چې زما ټول دشمنان چې زما ترې شهید کړي دي زمونږ ډېر نقصانات یې کړي دي هغه ټول ما معاف کړي دي. او زه هغه ته هغه خبره کوم چې کوم یوسف علیه السلام خپل رونه د کړي وجه لا تثریب علیکم اليوم نو ما هم خپل رونه معاف کړي دي اس تاسو هم نه خو بغیر د هغه کسانو نه چې کوم زما خلاف نشریات کړي دي اشعار ویل دي دروغ ویل پروپاګاندا خوري کړي دي بدنامي جوړه کړي ده هغه خلک د سره نه معاف کو هغه کې د خانقابي خلاف ونیسي او توبې وباسي بیا هم نه معاف کیږي وجره کیږي. نو صحابه کرام چې کله خانقاه مکی معظمه ته داخل شو نو وی کتل چې دوه کسان داسې موجود یو بده کې شاعر یو بل کس چې دی بغړه غوڼه لیدل تر ځان رساو د نبی عليه السلام سپکاوي په اشعارو کې کاو د اسلام سپکاوي به کاو د بل په داسې کار کاو چې دروغ به خورول چې مسلمانان خود سي وحشیان دي خپل ملګریام وجني داسې دی هغه سي دي بدګماني به پیدا کوي. دا کسان د خانقابي غلاف یعنی تور پرده نیول توبې وباسي صحابه کرام ورته وی چې بس توبې موږ واسه ضرورت نشته. سباره کې مکه موږ ته نبی عليه السلام خبر را کړی دی د حرم د حدودونو بهر وستل او سرونه دي کټ د دې نه پته لګي چې د دې کسانو جرم انتهایی سنگین دي چې کوم خلک د اسلام خلاف نشریات کې دروغ خوري پروپاګاندا خوري خو خلک چې کوم دی غلط ثابتې غلط خلک ثابتې د پیسو په طاقت باندې د دې خلکو جرم هم انتهایی سنگین وي. نو دې ځکه کې د خلکو سزا ذکر شوله چې اعداء الله هغه چاته ویل کېږي چې په دین باندې عمل نه کوي دا مجرم دی خود دشمن دی خدا کمزوري دشمن دی د دې جرم ډیر زیات سخت نه دی او هغه خلک زیات د سخت دشمن دی سزا به هم سخت وي چې کوم خلک دین باندې عمل هم نه کوي د سره خلک هم عمل کولو ته پری دینه یا په زور باندې یا د غرض نشریات په وجه باندې نو دی راځم کړه چې ال النار ور طرف روان کړي شي فهم يوزعون دی به ودرول شي يوزعون په معنا د ودرول سره دی او دا معنا مشهور ده. مخکې دا مضمون د سليمان عليه السلام واقع کې هم تر شوی دی چې هغه ټول راځم او روان شو نو بیا هغه نه یوځای کې به ودرول شي
دې دپاره به ودرولی شو چې دا وروستانی سر مخکینی سر به یې ودرولی شو چې دا وروستانی خلک راورسېږي یو ځای روان شي ځکه چې دا کله ډېر زیات خلک بیا ګډوډ کېږي په لارو کې پاتې کېدو امکان وي نو چې کله دا مخکیني خلک ورته ودرېږي د وروستني ورسره ملګري کړي بیا غونډ روان شي دغه شان ته کې د جهنم یو کولاو میدان دی جهنم ته چې کله خلک بوتله کېږي دا مخلوق به ډېر زیات د دې نه به وړاندې وروسته فرشتي نو فرشتي به دا مخکینی خلک بدلوي د وروستنو خلکو ته د وروستني راورسېږي یو ځای به روان شي چې ګډوډ نه شي منتشر نه شي اگر چې د یوزعون څه علماو نورې معنی هم کړي دي لیکن دا معنا ډېره مشهوره ده نو دوی به ودرولی شي یو ځای کې چې ټول را یو ځای شي حتی تر هغې پورې اذا ما جاؤها حتی تر هغې پورې اذا ما جاؤها هر کله چې راورسېږي دوی اور ته به راورسېږي د اور په غاړه باندې به بیا ودرولی شي جهنم په غاړه باندې به بیا ودرولی شي شهد علیهم سمعهم نو ګواهي به وکړي په دې باندې غوږونه د دوی چې په دې غوږونو باندې به سندرې اورېدلې په دې باندې به د اسلام خلاف بدګمانۍ اورېدلې پراپیګنډې به اورېدلې د ګناه او د فحش د سازشونو د جنګ جګړو والا منصوبې به اورېدلې وابصارهم سترګې د دوی په سترګو چې کوم سترېدلې دا به هم ګواهي شروع کړي ځکه چې سړی کله یو جرم کوي نو سترګو باندې به د خامخا ګوري سترګو باندې لیدلی نه جرم نه کېږي نو سترګې به ګواه شروع کړي وجلودهم سرمن پوستکې د دوی بما کانوا یعملون په هغه څه باندې چې دوی کول دا اندامونه په خپله باندې ګواه شي د مسلم شریف روایت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو محفل کې ناست انس رضی الله عنه د حدیث راوی دی وای نبی رسول الله یو ځای کې ناست محفل کې ځان لغونه کې انداز اختیار کړو خبرې لا پیل حل نه کولې چپ دې ټیم کې وخندل چې کله وخندل صحابه کرامو ته ویل چې تاسو پوه نه شولئ چې ما ولې وخندل صحابه کرامو ته ویل چې الله پیغمبر موږ ته څه پته ونه لګېده نبی علیه السلام ته ویل ما ته الله تعالی د قیامت هغه منظر راوښودو هغه حالت راوښودو چې کله د خلک روان کړی چې جهنم غاړې ته ورسولی شي اول ته کې ودرولی شي جهنم په غاړه چې ودرولی شي دوی به الله تعالی به درکړي او درخواست وکړي د مجرمان چې الله پاک موږ ستا امن غواړو او تا موږ ته امن راکړی دی اوس چې کوم د قضاوت معامله ده نو په قضاوت کې به موږ هغه ګواهان قبلوو چې زموږ په بدن کې دننه موجود دي هغه ګواهانو ګواهي موږ نه قبلوو چې کوم د بهر نه دي نو که ځمکه را باندې ګواه کوي نو د بهر نه ده که فرشته را باندې ګواه کوي دا د بهر نه ده که انسانان را باندې ګواه کوي د بهر نه دي موږ به اله مطمئن شو چې د خپل ځان را باندې ګواه وکړي اندامونه را باندې ګواه وکړي د دوی به خیال دا چې اندامونه ګواه نه شي کولی ځکه به دعوه به وکړي الله تعالی به ته وایي ټیک دغسې به م وشي په خوله به د مهر ووایي خوله به یې بنده شي چې کله یې خوله بنده شي د هغې نه بعد به یې غوږونه به ګواه وکړي سترګې به ګواه وکړي پوستکی به ګواه وکړي هغې نه بعد به خولې ته اجازه وشي خوله به کولاو شي نو خوله به شکایتونه شروع کړي او د خپل اندامونو ته به وایي زه ستاسو د ارام او د اطمینان دپاره د سهولت دپاره ما دا ګناهونه کول که نه زما د ګناهونو سره څه کار ما وایي تاسو په سهولت کې په ارام کې او تاسو را باندې ګواه وکړله ما خو تاسو بل سره په ما ګواه ونه کړي اندامونه به ورته ووایي چې دا زموږ خودمختاره کار نه و موږ هغه ذات ګویا کړو خبرې رانویستل یو هغه رښتیا رانویستل چې کوم رښتیا وو چې کوم ذات هر یو مخلوق ګویا کولی شي ګویا کوي یعنې موږ الله ګویا کړو او خبرې را باندې وکړلې او چې څه رښتیا او جو رانویسته ووي دې کې زموږ څه قصور نشته موږ به دې کې مجبوره یو نو دغه طریقه به دې باندې به ګواهي وشي او دا روایت مسلم شریف نقل کړی دی د ابو هریره رضی الله عنه روایت په دې کې داسې هم دی چې په دغه ټایم کې به د خلکو د انسانانو ورانونه چې کوم دي دا به دې باندې ګواهي وکړي د زناکارۍ ګواهي پرې وکړي چې کوم خلک پکې زناکاري او د دې خوله به بنده ورون به لګي قصې به کوي چې څه کړي ټولې قصې به کوي وروسته نورو ځایونو کې به راشي چې کومه ځمکه باندې جرم شوی ګناه شوی هغه ځمکه به هم راشي او ګواهي له به هم راشي په کومه ځمکه باندې چې د غلا د قتل ظلم سودخورۍ کوم معاملات لیکلی شوي دي ویلی شوي دي هغه ځمکه به هم ګواه راشي ګواهي به وکړي په دې کس باندې د خپل اندامونو سره د اندامونو نه وړاندې نو الله تعالی به دې خلکو په داسې حال راشي چې په دې باندې به خپل غوږونه سترګې او پوستکې ګواهي وکړي بما کانوا یعملون په هغه څه باندې چې دوی کول یعنې رښتیا خبرې به کوي وقالو دوی به ووایي لجلودهم خپل پوستکي ته خپل څرمنې ته به ووایي لما شهدتم علینا ولې در باندې ګواهي وکړله قالو هغې به ووایي انطقنا الله ګویا کړي یو موږ الله تعالی الذي الله انطق كل شيء چې ګویا کړی دی هر یو شی الله تعالی هر یو شی چې ګویا کړی دی نو موږ یې هم ګویا کړي تاسو واورېدل چې ځمکه به هم ګواه راځي ګواه به کوي نو دا به الله تعالی ګویا کړي دا شان د اندامونه به هم ګویا شوي
وهو خلقکم دی الله تاسو پیدا کړی اول مره په اول ځل باندې و الیه ترجعون دی الله ته دوباره واپس کیږي په قیامت کې وما کنتم او نو تاسو تستترون جزانا پټولې د دې خپل اندامونو نه پردام کولې د خپل ځان نه ان یشهد علیکم سمعکم چې بیا به گواہی کې بتا سمانی خو ګونستاسو استتار پردې ته ویل کې اذان پټور ته وای نو تاسو نو وای چې خپل ځانون نه ځان پټ کړی وي خپل اندامونو نه پټ شو یې پټم ته جرم کړی وي تاسو داسې نه وای ځکه چې د خلکو ته پتم نه وای چې د اندامونه به گواهی د خلکو خیال دا و چې خلکو ونه لیدلي بس لاړ دې باچا شوي د دین نو خبر چې اندامونه به گواهی زمکه به گواهی فرشتي دی غخکار نه نوراني مخلوق ته خبر گواه راځي او د جرمونه برخکار کیږي را برسل کیږي نو الله تعالی یو ما کنتم نو تاسو تستتیرون چې پټولم ځان پټولې د خپل اندامونو نه ايشهد علیکم چې به گواہی کې بتا سمان سمعکم وګونستاسو ولا ابصارکم او نسترګستاسو ولا جرودکم ان پوستګستاسو ولكن ظننتم لیکن تاسو به ګمان کوو ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون چې الله باندې پیژنې ډېر هغه جرمونه چې تاسو یې کوي تاسو خیال دا و چې ډېر کارونه موږ دې کوو پټ پټ چې دا غیر کوي نعوذ بالله الله نه خبره نو په دې وجه باندې کوو او دغه ګمان تاسو خرابو نو وذالکم ظنکم الذی دغه تاسو ګمان هغه دې ځوانان ته تاسو کړو به ربکم خبرات باندې ارداکم تاسو هلاک کړی دغه بدګمانۍ تاسو هلاک کړی غلط ګمان هم ساتو چې الله نه خبريږي خلق نه خبريږي او ګناه کوا نو دغه ګمان تاسو خراب کړی هلاک کړی فاصبحتم تاسو وګرځیدئ من الخاسرین د تاوانیانو نه وس تاوان شوي ته جنت نعمتونو نه محروم شوي جهنم هم زیش فإن يصبروا كذا خلق صبر کې بد جهنم کې نو هم فالنار مثوى لهم ور يزيد ويستعتبوا او كدوي صبر نک ويستعتبوا كدوي واپس غواړي دنیا ته فما هم نبي دوی من المعتبين واپس کور کې دنیا ته واپس نشي کولای نو خلاصې دارا وتله چې صبر کې نو هم جهنم ته بزي که صبر نه کې واپس غواړي نو واپس نشته بیا هم جهنم ته زیر به هر حال باندې به داخله به جهنم کې استتاب چې کوم دی وایي استعتبو د دې معنا دا واپسی دنیا ته واپس کېدل یعنی کدی دنیا ته واپسی غواړي او جهنم باندې صبر نه کوي نو دی ته واپسی دی واپس کېدل نه شي معنا دا شو وایي استعتبو او بل معنا دا د کدی معافي غواړي چې موږ جرمونه کړی د خو سم معاف کا فما هم من المعتبين نو دی نه دی معاف کېدل والا نه دي چې کوس معاف کیږي نه دا وس جزاء زګینه دی د معاف کېدو زین دی وقيضنا لهم قرناء او من په وسکړی ور دوی سره په دنیا کې قرناء ملګری د اوسېدلو قرین هغه چاته ویل کېږي تاسو یو ځای اوسېږي یو ځای سره ژوند تیری نو الله تعالی من په وسکړی د دوی سره د اوسېدلو په ځکین کې ملګری کوم ځای کې چې دوی اوسېږي هغه ځکین کې وسره ملګری یو ځای شوی دي کوم ملګری شیطانان ملګری اوس د دې خبرې سبب ذکر کیږي چې دا خلک به دومره لوی کفر باندې صبر څنګه کوي او دومره لوی جرمون ته راځره څنګه غټ کړي دي او دوی د جهنم د عذاب نه ولي نه یریږي د قبر نه ولي نه یریږي په دې معمولی ژوند باندې څنګه خطا شوی دي نو سبب د گمراهۍ ذکر کیږي چې په دې وجه باندې گمراه دي چې موږ په ملګری کړي ردوی سره شیطانان قیزنا دورستنه یو ځای کور د ویل کیږي موږ په وسکړي په دې بسي قرانا ملګری د اوسېدلو قرین هغه څوک د تاسو سره یو ځای ژوند تیری نو دوی سره د قرانای جمع ده نو دوی سره یو ځای د اوسېدلو ملګری په وشوي دي چې هغه شیطانان دي فزینوا هغه خیسته کار کړی لهم بیت ما هغه څو بین ایدیهم چې دوی نه مخ کې دي او ما خلف ما چې دوی نه ورسته دي یعنی شیطان دوی ته بد کارونه خیسته کار کړلی او بدی خبره مطمئن کړل چې دا کارونه ساده پاره ټیک دي او چې داسې کې نو په معاشره کې بری قدر سی وای مالدار باندې شي عزت پر سی وای او دا شان د کې جرم در چا د پاره به استاده پاره خونه دي او وی کې اخر کې به توبه وباسي په طریقه باندې شیطان سازشونه دي وحق عليهم القول او پیوښ په دې پورې وینا یا پیوښ په دې پورې فیصله د الله تعالی قول نه مراد فیصله یا وینا دوه یو شی دي فی امم دی په داخلي کې په هغه امتونو کې قد خلت من قبلهم چې ترشوی د مخیره دوینه من الجن چې پیریان دي ورینس انسانان دي انهم كانوا خاسرین یقینا او هغه تاوانیان نو دا مجرمان به د مخکینی مجرمان چې انسانانو پیریان دي کافر د دنیا تللی هغه کې به داخل شي ملګری بشي وسره بیا به دا هغه سره یو ځای جهنم ته لاړ شي